علیکم دوستانو، مې تاسو بخیر. الحمدلله فلایټونه خو اوپن شوي دي او بعض ملګري هم اوس هم د خپلو غلطیانو د وجې نه د ایرپورټ نه واپس کړی شوي دي، سعودي عرب ته راتله واپس کړی شوي دي. په دې ویډیو کې به زه نن تاسو سره شیر کوم چې کومې غلطیانې دي چې د غلطیانو د وجې نه، او ما تاسو ته مخکې ویډیوز کې ویلیو چې د هغه مشکلاتو سره دا ملګري مخامخ شو. ویډیو تاسو ټوله وګورئ، زما په یوټیوب چینل باندې پوره ویډیو شته، هلته لاړ شئ ویډیو وګورئ او د ملګرو سره هم شیر کړئ. ګورونو د کوم ملګرو چې سعودي عرب ته راځي د هغو دپاره خو سعودي عرب ته د راتګ دپاره چې تا سره ویزه ویلډ ویزه او تا سره په خروج او دغې په چوټۍ کې تا سره ټیم وي، دا د ټول نه اهم شرط دی. دویم شرط دا دی چې د سعودي عرب ته د ویزې والے ملګري راځي نو چې هغه دواړه ویکسین کړي. ټیک شو، هغه ویکسین چې کوم سعودي عرب منظور کړي دي. ټیک شو، اوس خبره څه درونو، یو خبره په دې کې دا درونو چې دواړه ویکسین دي کړي که پاکستان کې دي کړي نو چې هغه تا رجسټرډ کړي د سعودي وزارت صحت سره. ټیک شو، نو توکلنا خو په پاکستان کې اوپن کیږي نه، نو که ته کله هم د ایرپورټ ته راورسې خپله توکلنا اوپن کړه، دلته پاکستان کې ته اوپن کړي نو هېڅ فایده نشته. دویمه خبر دا درونو، توکلنا دلته په ایرپورټ کې پکارېږي، ډېره ضروري ده. په پاکستان کې اکثر ملګرو ماته وویل چې یاره عمر بای په پاکستان کې مونږ د ایرپورټ نه بعض ملګري واپس کړي دي د دې وجې نه چې یاره ستا صحتي کار نه کوي، صحتي اوپن کیږي نه. نو د بعضو ملګرو سره صحتي اوپن وه او د بعضو سره اوپن نه وه، صرف په پیپر کې ورسره سرټیفیکیټ ورسره ورسره و. داسې به وګورو چې صحتي خو په پاکستان کې کار کوي، تاسو به داسې وکړئ چې خپل صحتي به هم اوپن کړئ، د هغې چې کوم سرټیفیکیټ دی هغه هم ځان سره ډاونلوډ کړئ، پیپر کې به درسره نو انشاءالله هېڅ قسمه مشکلاتو سره به تاسو نه مخامخ کېږئ. ټیک شو ورونو، اوس دلته یو خبره درونو او دویمه خبره دا ده چې تاسو کوم ملګري سعودي عرب ته راځي نو چې تاسو د ټیکټ سره سره تاسو د قرنطین پیکج هم که په سعودي عرب کې یو ویکسین کړی نو 3 ورځې شرط دی قرنطین، او چې دواړه بهر کړي نو 15 ورځې د قرنطین شرط دی. ټیک شو دوستانو، پی سی آر ټیسټ مطلب نن د پی سی آر ټیسټ وکړو نو 72 غنټې د اوس نه سټارټ شوي. ټیک شو، 72 غنټو کې دنه به ته سعودي عرب ته ځان رسې. بعضې ملګري په دې کې غلطي کوي، پی سی هغه 72 غنټې ټایم ایکسپایر شي نو هغو ته بیا مسلې او مقیم باندې هم دغه مسله چې مقیم باندې د رجسټریشن وکړو نو 72 غنټو کې به دنه ځان رسې. مقیم باندې رجسټریشن انتهایی ضروري دی. ټیک شو دوستانو، دا د دې خبرو چې تاسو خیال وساتو انشاءالله ملګرو نو انشاءالله تاسو به هېڅ قسم مشکلاتو سره نه مخامخ کېږئ، بالکل ډایرکټ به تاسو سعودي عرب ته انشاءالله راتلی شئ. بعض ملګري چې یاره عمر به د نوې ویزې والے دپاره څه شرط دی، نوې ویزې والے به هم ورونو ویزه خو الریډي د هغو سره به ورسره په مقیم باندې رجسټریشن پکار دی د هغو دپاره، ارایول رجسټریشن. او دویمه خبر دا دوستانو چې هغه ویکسین یې کړي چې هغه سعودي عرب منظور کړي دي، او ویکسین چې کوم دي دوستانو په هغې کې شرط دا دی چې د ویکسین سرټیفیکیټ ورسره وګورئ ورسره. که د ویکسین سرټیفیکیټ ورسره نه وي ورسره نو بیا به هغه ته مشکلاتي او مسله به ورته جوړېږي. په مقیم باندې رجسټریشن پکار دی دوستانو، پی سی آر ټیسټ ورسره پکار دی دوستانو، او په کوم پاکستان کې چې کوم ویکسین کړي د هغې سرټیفیکیټ ورسره پکار دی. مننه.